بسم الله الرحمن الرحیم. وای په دې سوشل میډیا باندې د چاینا یو دغه چا شیر کړی دی او د چاینا په میډیا باندې چلیږي ډېر زیاتو. د هغو په بدلیاتي الیکشن کې میر چې کوم مقرریږي نو هغو په یو پروجیکټ کې کرپشن کلی ډېر زیاته و. د چاینا حکومت هغې ته سزاګانې د پانسي سزا ووروله. تاسو مخکې دا ویډیو وګورئ بیا پې خبرې کوو. पर 2 वॉइस का राज सामने आ चुका है। चीन का करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मशरक़ी चीन में रिश्वत लेने पर 2 वॉइस मेयर्स को मौत की सजा दी गई। दोनों मेयर्स को सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के हुक्म पर फांसी दी गई। दोनों ने तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक ठेकों में रिश्वत ली थी। मेयर्स ने $22 मिलियन रिश्वत ली थी। चाइनीज मीडिया का ऐसा कहना څنګه تاسو پته ده تاسو د ویډیو وکتاو د چاینا د میر سره سزاګانې واورل شي دغه د پانسۍ کنې دا زموږ سره دی خوا ګاونډي ملک دی، بل طرف ته زموږ سره د ایران ملک دی، بل طرف ته د افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی. کنې هلته څنګه قانونونه دي او زموږ په ملک کې په وزیر اعظم باندې د غلا کیس، په وزیرانو باندې د غلا کیس، په چا باندې د هیرونو کیس هیچا ته هم سزا نه میلاویږي. ټول یو ګپ شپ دی. پاکستان کې خو د قانون څه نوم نشته. څوک ورور عدالت ولا د بیمارۍ په دغه باندې ورکوي تښتي، څوک پته نه چاته په جیلونو کې کمرې میلاویږي، نه چاته عمر قید شته، لکه یو ښاري ناپورسان دی. نو موږ دا حیران دی، موږ غټو ادارو ته دا حیران یو بھائی دا مخکې ځي څنګه؟ آیا د چاینا نن لاړه مخکې نو هغلته خو قانون نافظ شو، که ایران لاړو مخې ته روان دی نو هلته خو انقلاب راغلی دی، یو قانون نافظ شو، سختې سزاګانې واورېدل شي. که په افغانستان کې نن طالبانیزیشن راغی نو هلته هم یو سټرکټ قانون راغی، اسلامي قانون راغی، هلته سزاګانې اورئ په ورځ کې. نو په پاکستان کې خو نه وروره نه غواکار ته سزا میلاویږي، نه غل ته میلاویږي، نه هیروني ته میلاویږي. که تاسو وګورئ فرحان ثناء الله باندې د هیرونو کیس جوړ شو او هغه د اوس نن سبا وزیر داخله دی، یا خو د عدالت داسې وکړي چا چې پې دا کیس جوړ کړی ده دروغ و دغې ته دې سزا واورئ، او یا چې رانه ثناء الله دا شی کلی نو به یې ده ته سزا واوروه، ځکه چې په هغې کې د پانسۍ دغه دی، په هیرونو کې د پانسي اډر دی چې پانسي به دې سړي له ورکوي. ښه بیا یو دی حنیف عباسي دی، په حنیف عباسي باندې د زړه په دغه باندې راوتی دی د جیل نه، او بله ورځ د شهباز شریف مشیر جوړېدو. ته ما ته ووایه نه هغه د سزا نه هغه د کولا او کلم کله په راولپنډي کې ګرځي او دغه چړې خپل الیکشن دغه کوي. نو باید دې شی دې ملک یا قانون راولي، او که قانون نه نو بیا د جیلونه د عمران خان خبره بیا د جیلونه ټول کولا صدقې خو دې نشته، غریب دې پکې نښتی او وزیرانو ته دې پکې دغه نه میلاویږي، سزا نه میلاویږي. زمونږ بیا چې کومې غټې خلق دغه دي د ادارې دي کم د الیکشن یې اړی او راړی او دغه کوي، نو پکار دی په دې ملک کې د یو قانون نافظ کړي، که نه بیا یو پارټۍ ته ووایي چې هغه یو انقلاب راولي، ډبلې دې سیټ شي. که هر پارټۍ راځي یو انقلابي شکل دی وله ورکړي چې وایي بس دا عمل ټیک کوو. که داسې حال یې نو وروڼه دا خو نه کېږي، وروڼه دا خو ډېره ګرانه کنې دا په خلک وایي پاکستان مخکې روان دی، دا په 1000 کاله کې هم مخکې نشي تللی. وایي زمونږ ما ته یاد خان لري خو دی وګوري هغه وایي زما یو ملګری دغه ته تللی و انګلینډ ته تللی و، نو دغه لګیا و چې یاره مونږ داسې ترقي وکړه، پاکستان داسې ترقي وکړه، داسې ترقي وکړه. نو هغه انګلینډ والا ورته وایي چې یاره وایي هغه درګۍ ته چې ریل ته رسېدلی و کم ځای ته تاسو رسولی دی، وایي چې هغه په حقه ځای ولاړ دی. نو چې الله بنده دا خو مونږ را رسولی، هغه خو تاسو دومره کار نه دی کړی. نو بیا چوپ چاپ ورته ناست و، درګۍ ته صرف انګرېزانو ریل را رسولی دی، بیا خو به ګډوډه ټک کار نه دی شوی چې پاکستان دې ریل دا راوړي. په پاکستان کې واحد انګرېزانو چې کوم ریل پټلۍ دغه کلي حقه دي، نور پکې چا دغه نه دی کړی چې یاره دا دي دا دي. دا روډونه هم د هغو دغه دي، که تاسو وګورئ اسوات ایکسپریس وی نه دی، دا هم د انګرېزانو نقشه و په دغه طرف باندې دوه په ورخوشي کړه. په کار دی که دوه داسې نران یو په بل طرف پرې راوستی وی که زمونږ چې هغه هم ټول کوږ وږ دی. زمونږ بیا دا دغه دی چې وایي وزیرانو ته دې سزاګانې میلاو شي، پانسۍ نه دي ورته میلاو شي،
دا ملک داسې نه ټیکېږي دا بغیر د پانسیون او د دغه نه ټیکېږي. والسلام.